بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم مفتی احمد اورکزی او دا ما سره ذکر خان مردان او دا ما سره نایب صدر ډیسټریکټ اورکزی عثمان اورکزی. دا ذکر خان دی هغه کس دی کوم ډېره زیاته قرباني ورکړې وه او سره د خپلو بچیو پیدل مارچ کړی و او هغه بیا تقریبا 9 ورځو کې هغه اسلام آباد ته انتقال شوی و او هغه خان صاحب سره ملاقات هم کړی و. نن مو هغه سره په دې کې ملاقات وشو او زه دې ډېر زیات متاثره شوم او خاص کر د دې بچیو نه زه ډېر زیات متاثره شوم. د هغه والا ویډیوانې مو وکتې، د هغه والا کیسې مو ته وکړې، د هغه سوچ او هغه اوس بیا نه دوره دغه امید انشاءالله مستقبل کې دا هغوی و او ښه دغه جوړېږي او تاسو اوس پرم د څو خبرې ذکر خان بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېره مهرباني مفتي صاحب. د زه په یو میشن باندې په یو مقصد سره ووتم چې په کومه شپه د شپې په 12 بجې باندې زموږ د ملک پاکستان د خاورې سودا وشوه او څه بې غیرتو زموږ د خپله مور د پاکستان دا خاوره دا د ډالرو په بدله کې خرڅه کړله په امریکا باندې او یو نفسیاتي مریض یو غلام په کوم سړي باندې چې 400 ارب روپو کرپشن په یو ثابت شوی په 11 تاریخ په هغه باندې فرد جرم عاید کېږي. هغه غلام یې راوسته په 9 تاریخ او زما په دې پاکه خاوره باندې مسلط کړو. ما وایي چې صرف او صرف زما دا مقصد دی زه د مردان نه د بنیګاله پورې د پارلمان د سپریم کورټ مخې تر اسلام د اسلام آباد په دې ځمکه باندې په دې روډونو باندې د خپل بچي وګرځوم چې دا امریکایي غلامانو ته دغه امپورټډ ممبرانو ته دغه باجوا اینډ بندیال کمپنی ته هغوی ته دا پته ولګي چې مونږ کوم دلته کې امریکایي غلام مسلط کړی دی د پاکستاني قوم بچي په یو قانون دی امپورټډ حکومت استعمالولو ته تیار نه دی. زه د پاکستاني قوم ته دا پیغام ورکوم چې زما قرباني او زما بچو چې کومه قرباني ورکړې ده د دې خاورې دپاره نو ای پاکستاني قومه دا ستاسو د بچو د راروانه د روښانه مستقبل د خاطر دا قرباني ورکړې ده. انشاءالله تعالی دا قرباني به رایګاه نه ځي او په دې ټایم کې په دې ځمکه باندې بیا یزید مسلط شوی دی نو تاسو د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه هغه لار چې کوم دی هغه فالو کړئ، د هغه په نقش قدم باندې روان شئ او د نن وخت د یزیدیانو خلاف وجنګېږئ. د کوفیانو ملګرتیا مه کوئ، د یزیدیانو ملګرتیا مه کوئ. د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه په نقش قدم باندې د دې یزیدیانو خلاف چې کوم دی بھرپور طریقې سره تاسو جهاد وکړئ او دې ته مه ګورئ چې دا ماشومان دي ځکه 2 ماشومانو هغې د وخت ابو جهل مردار کړی و. نن چې کوم دی ما په دغه سوچ باندې بیا